چې ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو د افغانستان په حواله سره څه داسې امپورټنټ ډیولپمنټ روان دي. یو خو دا دی چې دې میاشت کې موږ وکتل چې د طالبانو کوم مخالف ګروپ دی، کوم چې نېشنل ریزسټنس فرنټ ورته وایي، کوم چې مقاومتي جبهه ده، د هغې لیډرشپ چې کوم دی په دې خطه کې، بلکې زه دا ووایم چې د افغانستان یو ډېر اهم ګاونډي هیواد تاجکستان کې دی. د دې نه مخکې هغوی ماسکو کې وو او څو ورځو نه لګیا دي هم په دغه باندې خبرې روانې دي چېرې د افغانستان د دې مسلې حل څه کیدی شي. یوه دا خبره دا خبرې کېږي او په دې کې د افغانستان د صدر حامد کرزي صاحب د طرفه بیان راغی، خو ډېر امپورټنټ بیان راغی او هغه دا چې دنیا ته دا وارنینګ وکړو چې تاسو د طالبانو حکومت چې کوم دی په زور سره مه ختموئ. یوه دویمه دا ده چې ما څه افغان سیاسي لیډرشپ هم دا وکړه چې هغوی دا خبره کوي چېرې افغانستان د بلې جګړې متحمل نشي کېدی. اوس دا ټول بیانات چې موږ وګورو نو آیا د دې نه موږ دا ویلی شو چې یاره په خاصه توګه ځکه چې روس څو ورځې وړاندې افغانستان کې د طالبانو حکومت ته چې کوم دی د امریکې د چوکیدار نوم ورکړی دی چې یاره دا په دې خطه کې یا په دې ریجن کې دا د امریکې چوکیدار دی. اوس که روس دا خبره کوي او د هغې د وجې نه هغوی بیا نېشنل ریزسټنس فرنټ چې کوم دی هغوی یو کانفرنس جوړ کړو، هغې کې دوی راوغوښتلو دا تقریبا کافي ویلې کېږي چې ټول تعداد د 1,500 نه واله تر 2,500 پورې کسان په ماسکو د دوشنبې چې کوم اجلاسونه دي یا کوم جلسې دي په دې کې دوی شرکت کړی دی او دا ټول هغه دی که دا ایتنیک لیډرشپ دی که پولیټیکل لیډرشپ دی څوک چې د طالبانو خلاف دي. نو دوی دا یو خبره کوي چې یاره اوس دا ګورو چې یو طرف ته روس دا خبره کوي تاجکستان چې کوم دی هم داسې لکه په یو ګاونډي هیواد کې دونه اهم ګاونډي چې هغه تاجکستان هلته کې د افغانستان خلاف چې کوم د طالبانو مخالفین دي هغوی راغونډېږي. نو ما په خیال افغان طالبانو له په خپلو پالیسو باندې لږ دا دومره چې کوم موږ ورته وایي ضد چې دی دا دې باندې لږ ریکنسیډر پکار دی ځکه چې الرېډي تاسو باندې کتلي پاکستان هم طالبانو ته یو دغه ورکړی دی چې دا کوم دهشتګردي واقعات چې خاص کر 13 ورځ چې بنو کې کومه شوې ده د دې چې دا کوم خلک دی د هغې ډیټیل یې ورکړي چې دا تاسو موږ له راکړئ. پاکستان مخکې نه افغان طالبانو ته یو خبره کړې چې په TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان سره د تعلقاتو په دې کې به تاسو یو انتخاب کوئ. اوس په دې سره سم دا خبرې روانې دي چې پخواني صدر ښاغلي حامد کرزي صاحب د طرفه دا بیان چېرې د طالبانو حکومت ته دا وخت چې کوم حکومت دی دا د په زور یا د طاقت په زور یا د ټوپک په زور باندې ختم نه کړی شي بلکې یو بین الافغاني د ډایلاګ هغوی یو تجویز دی ورکړی دی. اوس دا خبره ده چې دا ډیولپمنټ دومره اچانک هم نه دی او ما په خیال ښکاري داسې چې یاره د دنیا او بیا خاصه توګه د سیمې ملکونه د طالبانو د دې پالیسیز نه پالیسیز سره سره د هغوی د دې رویې نه ښکاري داسې چې اوس تنګ دی او د NRF چې کوم دی نېشنل ریزسټنس فرنټ دا هغوی دپاره یو ریډي میډ چې کوم دی یو الرېډي یو شی شته په NRF کې ویل کېږي داسې چې څومره هغه لیډرشپ دی څوک چې د طالبانو مخالف دی د هغې مشري د احمد شاه مسعود صاحب د هغوی زوی احمد مسعود چې یو ډاینامیک ینګ لیډرز دی هغوی په خپله باندې کوي. نو د دې نه دا اوس زه دا یو خبره کومه چې یاره که موږ وګورو پاکستان مخکې نه د طالبانو باره کې لکه یو پازیټیو و اوس ګریجولي د پاکستان خلک هم وایي چې یاره دې سره تعلقات ښه کېدل چې کوم دي ګران دي ځکه د افغانستان خاوره مسلسل او بلکې هغوی باقاعده اوس انټرنیشنل میډیا هم دا خبره کوي چې یاره د تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی هغوی باقاعده طالبانو هغوی پریفر کړي دي او هر څه کوي خو د هغوی خلاف کاروایي نه کوي. نو که یو طرف ته دا شو دغه طرف ته تاجکستان تحریک طالبان تاجکستان چې تاجکستان تنګ دی IMU انټرنیشنل اسلامیک موومنټ اف ازبکستان د هغې خلک هم افغانستان کې د هغې نه ازبکستان تنګ دی
روس د طرفه دا بیان راتلل چې یاره طالبان دا د امریکې چوکیدار یعنی واچمین دی په دې خطه کې. نو هغوی هم دا ګوري چې یاره طالبان ډېر زیات امریکې طرف ته هم جوکاب یې ډېر زیات دی. نو دا ټول څیزونه چې راځي نو که چېرې طالبان په امریکا باندې انحصار کړي او د امریکې دپاره پاکستان هم خفه کوي، د امریکې دپاره روس هم خفه کوي، د امریکې دپاره تاجکستان او ایران هم خفه کوي، نو دا بیا دا کوم ډیولپمنټ چې روان دي اگر چې دې کې اوس پاکستان هېڅ داسې خیال نه دی چې یاره د افغانستان کې د یو پرتشدده تبدیلۍ دپاره چې کوم دی څه قسمه کردار ادا کړي، پاکستان دا اکثر مسترد کړي او وایي چې یاره موږ د هېڅ داسې قسمه دغه به نه جوړېږو کوم چې افغانستان کې دوباره د جنګ خبرې کېږي. خو بل طرف ته که موږ وګورو نو په تاجکستان یا ازبکستان کې هغه خلک دا کوم چې لیډرشپ دی دا زیاتتر دی کې تاجک ایتنیک تاجک هم ډېر زیات دي، دا کوم چې این آر ایف دی ځکه لیډرشپ هم د تاجک په لاس کې دی. نو که په داسې حالت کې د هغه ځای نه د این آر ایف سره، ځکه د این آر ایف ته اوسه پورې مسله دا وه چې هغوی ته یو ګاونډي هیواد له سپیس نه ورکوه. اوس په لومړي ځل باندې هغوی ته یو سپیس میلاویږي د یو نږدې ګاونډي او ډېر اهم ګاونډي هیواد نه، چلته کې هغوی ته د ژبې مسله نشته، د کلچر او دود د دستور مسله نشته، څنګه چې طالبانو ته پاکستان کې وه دغه شانتې این آر ایف ته په تاجکستان کې. نو دا چې پکار دا ده څنګه چې حامد کرزی صاحب پیشنهاد کړی دی یا تجویز یې ورکړی چې پکار دی چې یو انټر افغان ډایلاګ وشي افغانستان د نورو جګړو نه بچ کولو دپاره، د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې چې کوم دی ضروري دي او طالبانو هم لږ چې کوم دی افغان باندې فوکس پکار دی، د افغانانو مسلو باندې. خدای ته وګورئ څه کوئ تاسو په دهشتګردو باندې، په ټي ټي پي څه کوئ، په ایم یو څه کوئ، په القاعده څه کوئ. خپل ملک جوړول پکار دي. دغه 40 میلیونه خلک چې کوم دی د دوی سوچ پکار دی، نه چې دا یو څو جنګماران چې د هغوی د وجې نه افغانستان ته مسلسل خطره ده یا خطې ته خطره ده. ځکه چې په دې دواړو کانفرنسونو کې یو خبره به کېدله چې طالبان چې دي دا نه صرف افغانستان دپاره بلکې د ټولې خطې دپاره خطر دی. نو دا ده چې دا ډیولپمنټ دا هسې نه دي د نیشنل ریزسټنس فرنٹ تاجکستان یا روس سره دونه نږدې اړیکې دا هسې نه دي. نو زه دا وایم چې طالبانو ته هم پکار دي چې د حامد کرزی صاحب دا پیشنهاد ومني، په ځای د دې چې خپل سخت دریځه اوس دغه په وجه باندې یو وارې بیا دا موقع د لاسه لاړه شي. پکار دا دي چې خبرو ته ورته کښېني او خپل افغانانو سره د بل چا سره نه په دغه کې نه شرم شته نه د غیرت خبره ده نه د بې غیرتۍ خبره ده، خپلو افغانانو سره کښېني او د دې مسلو حل وباسي.